बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम केसर खान او تاسو ګوره کرایم کہانی ګرانو کتونکو د سوکنو تانی په حدود رانو غړې کې موجود يم دلته د یو فیملی دورونه چې کوم دي هغه په دریو میاشتو کې وجل شوی دي دواړه ځوانان الکانو دا دواړه مړی ولی شوی دي وجه سوا یو تنازع ده یا بیلې تنازع دي د حواله سره د مقتولین چې کوم دي د اغیرور سره ولاړم دې سره به خبرې کوو چې یاره دا پهلنې واقع کله شوی و او څنګه شوی و او دا دویم د دې رور اوس چې وجل شو دا هغه ملزمان دي یا نور دي دا څه چل شوی دا پورا لکه د سٹارټ نه مونږ ته خبرو کا درې میاشتې وړاندې چې ستا کم بل رورو جعفر حسین هغه وجل شوی کنه هغه دا تاسو په چا کړی و او وجه سوا جی وجه دا د دې ملزمانو دوه موریان دي یو خپل یو میرنې د دې پلار وفات شونو دا میرنی مور سره د جیداد په تنازع د دې لانجره ده دوی دا سوچو کو چې مونږ به میرنې رونه او دا میرنې مور بولو نو بس دا جیداد به ټول مونږ ته پاتې شي نو دا د دې یو میرنې رور دی هغه زما رور سره جعفر سره ښه تعلق دوستانه وه نو دوی ښار ته تللی دي چا خو نه رالی دي دی ته خو پته نه وه چې دا ظالمان به مونږ باندې ډزې کوي دې کې خو جرګم شروع د کور خبره وه بس مسله به حل شي خو د زما رور د میرني رور سره بس دوستانه وه ښار ته تللی ول واپس راتلل او وقار او سید احمد په موټر سایکل باندې دی ګاډي کې ویټس ګاډي کې دی پې ډزې کړي دي دی میرنی رور ویشتو زما رور پکې ولګېدو جعفر جی چې جعفر ولګېدو 8-10 ورځې هسپتال کې بیا وفات شو او بیا دی ویل چې یاره مونږ نه غلطۍ کې لګېدلې مونږ میرنی رور ویشتو جیداد دپاره او دا جعفر مونږ ته پته نه وه چې ګاډي کې وه هغه خبره هم بس مونږ ویل زه غلطي مني هر څه مونږ په خپلو ډیپټیانو باندې تلو بیا دی جرګې سره راضینامه شوی وه بیا په دا کې نه جی راضینامه خو ځکه نه کوو چې 2-3 میاشتې لا شوي دي نو ځکه خو دی بلیک میلینګ شروع کو زور یې واچولو چې دی مونږ سره راضینامه وکړي نو مونږ ورته ویل د چرګې بچی هم خو نه دی ویشتی انسان هم ویشتی دی 2-3 میاشتې هم لا نه دي شوي څنګه راضینامه وکړو دی زما د مشر رور ته دمکیانې ورکولې چې مونږ تاول وو تاسو روغ وکړئ مونږ دا کوو بس هغه ورته زما رور دی میشتی بس مونږ روغه نه شو کولی لا فعله مونږ په خپلو ډیپټیانې تلو ارباب عثمان صاحب سره ډیپټي کوو زه په خپل هم زما د بل رورم بل رورم عثمان خان سره ډیپټي کوله نو مونږ په خپلو ډیپټیانې شروع شو مونږ ویل بس زه بس هغه بس وشو دی بیا چې دی نو پرون بیا د دې ملزمان چې کم جعفر ملزمان دي نو د دې مشر رور یا اشواق چې د هر څه هغه کوي لګیا دی او ورسره اقبال ترو دی بیا پرون زما په مشر رور ډزې کړي دي او د ناصرپور سره په جي ټي روډ باندې ویشتلی شوی دی یاسر دواړو جی یو کال پیله واده شوی او ډیر ظلم یې را سره کړی دی ډیر زیاتې دویم کیس د سبکنو تاڼه حدود کې کیږي پولیس که پیلني کیس کې اکشن اغستو نن به دا ورځ مونږ نه لیده خو پیلني کیس کې پولیس اس قسمه اکشن نه دی اغستی پولیس ډېر لاپرواهي پکې کړې ده او دا زمونږ د سچو فواد دی د شاپور د مشر رور مې تماچه د جعفر کیس نه پس ګرځوله لیسانس هم جوړ کړی دی نو دی جی په 15 ورځې پیله دا یې دلته پرچه کو چې ته به تماچه نه ګرځئ اوس د سچو د راشي که نه دا به د تماچه هغې وغورځوله او دا یې وویشتو اوس د دې ته ذموار که نه حفاظت خو بیا ستا ذمواري ده چې ته تماچه به لیسني نه ګرځئ زما یو ورور وویشتلی شو اوس به ته د دې جواب ورکې که نه چې زه ما تماچه نه منې کو پرچم دی کو هغه لاړو کچرود ده ضمانت یې مو کو اوس د دې ذموار څوک دی ته خپل وویلې که نه چې لکه ستا پیله رور دی دی منلې وه د ملزمانو چې په غلطۍ کې ته لګېدلی دی هغې نه ویشتو مونږ میرانې رور ویشتو جیداد دپاره نو بیا چې دی تاسو یې چې جرګې هم رالیږلې د روغې دپاره نو خو روغ غوښتنو بیا دا دویم رور یې پکې ولې ویشتو نو جی بلیک میلینګ یې کولو که نه روغه اوس 2-3 میاشتې کو خو نه کېږي که نه لکه غټ پټ رور یې راله وجلی دی 2-3 میاشتو کې خو څوک روغه نه شي کولی که نه نو لږ صبر به یې کړی مونږ خو خپل ډیپټیانې باندې تلو تاسو پسې خو ګرځېدو نه که نه تاسو سور اور یعنی او جعفر پکې په سویم نمبر او دا یاسر دا جعفر پکې جی په دویم نمبر او یاسر دا پرونی چې ویشتی دا ټولو نه مشر او مونږ شپږ وروڼه یو سعودي کې دی بس اوس کله دا پیله واقع شوه دویمه واقع شوه پولیس دل راغلی هغې نه پس جی او پولیس راغلي دي خو اوس مونږ ته څه فایده نشته زما دوه وروڼه خو راغله اوس پولیس نه اوس مونږ ته څه فایده نشته که نه که پیلني کیس کې پولیس اکشن اغستو دا به نه کېدل نو بس
زه سی پی صاحب نه آی جي نه وزیر اعلی نه انصاف توقع کوم که نه کوي بس بیا به زو بس مونږ هم ځانونه ولو د سوکانو تاڼې مخې ته به ځان وسوځو بس کاته به ختم شي تاسو وایئ چې ملزمان اوسه پورې مطلب پولیسو نه نیول دې نه پس به څه ونیسي ملزمان حق کاره ګرځېدل جي په ټیک ټاک او په فیسبوک ویډیوګانې هم چلولې د بدماشۍ ویډیوګانې او د پولیسو د هغه کیس کې که دوی څه کړي وو نو نن به دا ورځ مونږ نه لیده اسې دونه په ورکوټې تنازع باندې دوه کسان وژل چې مطلب تا خپله منیم دا که نه چې پهلنۍ په غلطۍ کې سره ثبوتونه شته چې دوی مونږ وکړو مونږ په مونږ هر څه کوو ویله بس مونږ به ولو تاسو ټول به ختمو هر څه مونږ سره موجود دي دې نه پس دوی دې کیس نه پهله خپل میرني مور باندې ډزې کړي دي 2 ډزه هغه هم لګېدلې دي ای سره هم تنازع هماغسې ورانه را روانه ده امروانه را روانه ده دې نه پس که فرض کو تاسو راضینامه نه کوئ یا پولیس څه نه کوي نو بیا نو راضینامه جي څنګه وکړو درونه رالو ویشتل راضینامه په څه شي باندې وکړو که پولیس هم نه نیسي بس ما خو تا ته وویل سوکانو تاڼې مخې ته به ځم بس دا نور وروڼه به وځم بس ټول کور والا به وځم ځان به وسوځو بس کاته به ختمه شي د پولیس خو دا ډیوټي ده که نه پولیس خو چې داسې څه وړه واقع مو شي نو چاپې وخي خاص کر ستاسو د کیس کې ولې انټرسټ نه اخلي جی بس دا خو بس پولیس ته پته چې ولې مو زمونږ د بل مخکینی کیس کې کنټرس اغستو دا ورځ به مونږ نه لیده اوس پولیس ووایو اوس دویم کیس کې اکشن والي خو څه فایده یې نشته دوه ځوانان لاړل رانه اوس خو د اکشن څه زه سی پي صاحب دونه ښه کار روان کړی مونږ ویل زه بس پولیس بس وکړي نو مونږ خو په پولیس پرې خو پولیس هم څه ونه کړل ښه ښکاره جي دلته ګرځېدلي ویډیوګانې کوي د سوکانو تاڼې مخې ته تېر شوی د ویډیو یې کړې ده ټیک ټاک باندې اشواق نو بس دا حساب دی جی پولیس خو هغې اډو څه ګڼي نه چې پولیس هم دی دلته شته سوشل میډیا باندې یو تصویر ډېر زیات وایرل دی که نه دا دواړه وروڼه ستا چې ولاړ دي څېرې چولي دا د کمې موقع تصویر دا جی یو کال پهله زمونږ درې واړو وروڼو یو ځای واده شوی و دا د هغه ولیمې تصویر دی د دې څه بال بچ مشر ورور میله زوی شوی دی 3 میاشتې وشوې او د بل هم هغې شته امید شته د یاسر زوی شوی 3 میاشتې او جی یاسر زوی شوی دی ګرانو کتونکو تاسو چې کوم واقع ده د هغې ډیټیل تاسو واورېده دوه هلکان چې کوم وجلې شوي دي د هغه د رور خبرې هم تاسو واورېدې د پولیس حوالې سره چې د هغې کومې ګیلې وي هغه هم تاسو واورېدې زه چې اکثر ریپورټس جوړ کړم نو په هغې باندې اکثر خلکو دا کمنټس کړي چېرته خوشحالۍ خبره دی ورنه که نو چې داسې حال وي چې د پښتنو معاشره ده ښه د جرګو او مرکو علاقه ده ښه مشران پکې شته که کله داسې د الیکشن موقع وي یا بل داسې د سیاست موقع وي نو ښه بلا شی ډېر مشران وي پکې خو په 3 میاشتې کې د یو کور نه 2 وروڼه وژني خلک او هغه هم یو داسې وړه خبره چې په هغې باندې پکار نه ده چې سړی جګړه م وکړي ځکه چې دا خو معاشره ده د یو علاقه ده رشته داري ده څوک ناڅوک به چا سره ګرځي خو په همداسې دشمنیانو کې یا جنګ جګړو کې اکثر خلکو دا ګیله وي چې هغه سره سړی وګرځېدو یا چېرته ورسره منډه ترنه وکړه خو که دغه سړي سره چې د چا خپله تنازع ده که هغه سره هر څونه خلک ګرځي نو هغه څه ګیله نه وي خو که مخالف سره څوک په ګاډي کې هم کیني نو هغه بیا دغه حالې وي او دې خلکو ته انصاف میلاو شي ډېره مننه